وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين نهجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال تعالى في شان حبيبه محبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه گرامی قدر لری او نزدو نراتلونکو مسلمانانو رونو تاسو ټولو ته زه خوش آمدید هرکلی ویم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته 2022 دسمبر نن اخیرنی جمعه شریف ته زی نصیب بل کال دی ورځو کې به مونږ یو که به نه یو خو بهرحال الله ګواه دی فرشتې ګواه دي او د جومات دا دیوارونه ګواه دي چې الحمدلله مونږ مؤمنین الله خپل عبادت لپاره خپل کور ته راغوښتي یو دی په مونږ باندې احسان دی زه دعا کوم تاسو امین په باندې ووایئ الله رب کریم دې زمونږ اخیره خاتمه په ایمان وفرمایي د نن ورځې په صدقې د الله د دنیا هر قسم غمونه مو محفوظ وساتي او د نن ورځې په صدقې د الله رب کریم زمونږ ټول مشکلونه حل وفرمایي ما عزتمندو په توجه سره خپلې جولۍ د قرآن په روشنۍ کې او د حدیثو په روشنۍ کې د دین متین د ښایسته ګلونو نه ډکې کړئ داسې نه چې جمعې مونځو کو مونږ ته پته نه چې یاره مولي صاحب څه ووایي نه زمونږ دلته د محبتونو درس وي که څوک علي خپل ښیي دي او که نه علي نو هغه هم ځان سره ښه نه کوي ما عزتمندو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي حضرت جریر بن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنہ دا هغه حسین او جمیل صحابي و چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمائی جریر یوسف هذه الامه فرمائی د دې امت یوسف چې دی هغه حضرت جریر رضی الله تعالی دومره ښایسته حسین او جمیل حضرت جریر لسمی هجری کې رمضان المبارک میاشتې کې ایمان راوړلو صحابیت ترادن نشو یو ورځ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو سره تشریف فرما دی یو کمره کې ناستی کمره مکمل ډکه شو پدې کې بس حضرت جریر رضی الله تعالی عنہ راغی چراغ زینو او نور چې څومره کسان ناسو هغه په چټیانو یا په درایانو په بل څه باندې ناستو الله محبوب خپلې ښایسته خبرې کولې نو دی راغی او دی بلکل چې درشل نه چوکاټ نه رادن نه شو بس دقه ځګي کې لږ شانتې ځای او په اکه ځګي کې په ځمکه په خاورو باندې کېناستلو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم له دې ځای نه ګوري هلته چې ویې کتل چې حضرت جریر بن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنہ راغی او په ځمکه په خاورو کې کېناستو نو خپل صادر مبارک هغه صادر محبوب صادر خو عام صادر نه وي کنه داسې صادر چې قرآن کې الله ذکر کوي فرمایي یا ایها المدثر یا ایها المزمل اے صادر کې ځان پټون کې اے صادر کې پټېدون کې محبوب کریم خپل صادر له اوګو مبارکو نه راکوز کړلو او دته ورغزار کړو وای دا والا او ښکته درته کېږده حدیث کې لږ غور وکړئ چیرته امام الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم صادر مبارک عاشقان خدا وایي
जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो हम कहेंगे कहाँ ताजदार हम भी है। शायर फरमाई कचेर दे नबी अलैहि सलाम दा खपो पेजार च दी नाले ना दा माता मिलौशी पर सर बांधी खोदलो दे पारा नो ज़ुहुम पे दुनिया की दा दावा को च ताजदार ज़य ताज वाला ज़य माता ताज मिलाओ सिर्फ बादशाह होता नहीं मिलावेगी। जो सर पे रखने को मिल जाए नालैन पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। बेच चाहता दे अल्लाह महबूब सादर मिलाओशी यो ये हज़रत काब बिन ज़ुहैर रदी अल्लाह तआला अन्हु तख्पल सादर मुबारक वरकड़ो दा शायरो नबी अलैहि सलाम पसे डेरे बदेरा देवे हो सवखी ची ईमान रावड़ो हज़रत काब बिन ज़ुहैर रदी अल्लाह तआला ईमान रावड़ो फतेह मक्का ना बाद नुराग है महबूब ख्वातवई कुर्बान तर ओ सब में तासु जम कवलो तासु बदवालब में बयानो कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओस में देता सो पमद हके 2.5 शेरुन लिखली ओस दा वाणम चजे बयान कम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाई राशा बयान एक नो दे ओदरी द पदे की योट कायदे इस्तेमाल कर च जमा महबूब च दे अगद हिंद तुरा दे हिंद तुरा पर वक्त के हिंद तुरे डेरे मशहूर है। नबी अलैहि सलाम और तो फरमाए हिंद तुरा मा माता वाया माता दे अल्लाह तुरा वाया सैफुल्लाह माता इस्तेमाल का नो द चकला दा शेरुन हुए महबूब करीम दुमरत खुशहाल शो च खपल रिदा खपल सादर मुबारक और अता को नो खपल खबर तराजम हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रदी अल्लाह तआला अन्हु ते सादर वरकड़ो अगा वनी सलो खपल सीने सरता वला गवल महबूब करीम और तो फरमाई तकीक दा पिकीना महबूब दा संग के देश च सादर बदस्ता सु यो जरीर बल पास पिकीने अल्लाह अकबर कल चे महफिल खत्म शो नो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कल हम च तासो ख्वात यो द कौम सरदार राशि यो नामवर सड़ा राशि नो तासो अग इज्जत कवे हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु रवान नबी अलैहि सलाम सल्लल्लाहु सहाबा नास महबूब करीम फरमाई ए द सात कबीले खल को साथ दे पारा उधरे गए दादिस्तासु सरदार दे दादिस्तासु मशर इस्लाम इज्जत वर कड़ाए दे हर चाल इस्लाम इज्जत वर कड़ाए दे और नन जमुंग दा बयान चकम मौजूद आगा इज्जत मुतलिक कुरान के अल्लाह सूरतुल मुमिनीन के फरमाई वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीना इज्जत चा दे पारा दे इज्जत अल्लाह दा पारा दे इज्जत अल्लाह रसूल दा पारा दे और ईमान वालों दे पारा इज्जत ते भी ईमान दे पारा इज्जत निश्ता याद साथे यो भी दुनिया के मशहूर दल यो शोहरत ते यो इज्जत ते शोहरत डेर खल्को त मिलावेगी तासु उगोरे दा एक्टरान दा रेसलरान सुमरा शोहरत दे खुला दे खल्को इज्जत निश्ता वाले चदा ईमान वाल न दे शोहरत डेर दे मशहूर दी हर सड़ाए पेजनी खो इज्जत निश्ता दे इज्जत चा दे इज्जत अल्लाह अल्लाह रसूल और ईमान वालों दे और नबी अलैहि सलातो सलाम खुद दुमरा ताकीद फरमाए दे पे इज्जत बांधे फरमाई ए उम्मतियानो अल्लाह पर निज बांधे से तासु तौखैम चदा सुद चदे सुद दाड़े घाटा गुनाह दे घाटा गुनाह दा सुद घाटा गुनाह दा फरमाई ए मा सहाबो जतासु तलो सुद न हम घाटा गुनाह है साहबार से कुर्बान लो सुद न हम घाटा गुनाह फरमाई हाँ लो सुद न हम घाटा गुनाह वे सुद न घाटा गुनाह से शायद कुर्बान वे सुद न घाटा गुनाह दादे च दयो मुसलमान इज्जत पखपल जान बांधे हलाल समझाओ कव स मतलब यो इंसानी व खबर करे ना तो खबर पसे खुराक लका दा सोशल मीडिया बांधे चकम कसान दे अक्सर सहाफियान या अखबार दा दुमरा खबर वे दुमरे की याद साते द यो मुसलमान सोच इज्जत ख्याल वसाती
او یو پرده یې چا پټه کی الله محبوب فرمای الله به دې تا اویا پردو باندې اویا په عیبو باندې پردې واچوي اویا عیبونه به دې الله پټ کی او فرمای څوک چې د یو مسلمان یو عیب پټ کی فرمای دې عیب پټولو باندې به الله دغه انسان مغفرت فرمای اسلام خو دومره عزت انسان ته ورکړی دی فرمای چې کله تاسو مړي ته غسل ورکړئ که نه او د وینه یا دی چېرته زخمی شوی وي چونکې بدن باندې خو سړی لاس راکاږي نو محبوب کریم فرمای عیبونه خلکو ته مه ښایې ای غاسله غسل ورکوونکی د مړي ژوندي نه مړي هم چاته عیب مه ښایه اسلام مړي ته هم عزت ورکړی دی څومره پروټوکول مو ورکړی دی مړي ته په یو دین کې په یو ملت کې داسې نشته کوم چې په اسلام کې دي اول جنازه روانوي بیا وروسته موږ پسې روان یو د دنیا ګناهګاره نه ګناهګاره انسان دی وي خو چې جنازه یې روانه وي دی به مخکې وي غټ نه غټ عالم دی ولې نه هغه وروسته ورپسې روان وي ولې چې سنت طریقه دا دی اسلام پروټوکول ورکړی دی انسان ته عزت ورکړی ده مړو ته عزت ورکړی نو محبوب فرمایي څوک چې د مړي یوه پرده پټه کړي الله رب کریم با د دغه انسان په ورځ د محشر په عیبو باندې پردې کیږدي چې د مړي نو ژوندي به څومره وي ژوندي به څومره سهار مې کتو ابن ماجه شریف حدیث دی محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم راغی او خانه کعبه ته ودرېدو وای ای خانه کعبه ته ډېر د جلال د عزت د شرف د وقار والا کورې خو ما د قسم وي په اغزات باندې چې محمد ځان د په دست قدرت کې دی لتا نه زیات عزت چې دی الله یو ایمانداري سړي او ښځې له ورکړی خپله سوچ وکړئ الله محبوب فرمایي ای خانه کعبې الله تا ته زیات عزت درکړی دی خو ستا نه زیات عزت چې دی هغه د یو مؤمن مسلمان خانه کعبه مونږه څه کوو 59 کروڑ روپو خانه کعبه باندې غلاف پروت دی 59 کروڑ روپو پورا د کې پی کې سړو خوځو جامې پکې کېږي 59 کروڑ روپو دا دومره قیمتي غلاف مونږ ولې پیاچولی دی په دې وجې مو پاچولی دی چې دا د الله کور د شرف وال دی عزت وال دی مقام وال دی او الله محبوب فرمای ای خانه کعبه الله ته زیات عزت او شرف درکړی ده خو یو ایمان وال سړي نه زیات نه درکړی ایمان وال عزت له تا نه زیات موږ د چا عزت کوو نه کوو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای کنز العمال شریف کې دا حدیث موجود دی شعب الایمان کې هم موجود دی فرمای څوک چې یو مسلمان ورته اس ودروي چې دی وروخیږي یغه زمانہ کې اسونو او یو سړی ته اس نیسل او دی ورختل دا به ډیره د عزت خبره سمجاو کېده فرمایي څوک چې یو مسلمان ورور ته اس ونیسي چې دی وروخیږي فرمایي الله بیا دې په بدل کې دغه انسان ته بخښنه نصیب کړي چې مسلمان ورور ته اس ونیسي چې دی اس ته وخیږي په هغه زمانہ کې اس ته خطل او چا بچ اس ونیولو دا ډېر غټ عزت ورته چې بل کس وروخیږي څه دپاره چې مسلمان ته یو عزت ورکړي مسلمان یو قدر وکړي نن زمونږ په معاشره کې د مشر کشر تمیز نشته د عالم او د غیر عالم تمیز نشته په خدای ذات قسم 24 غنټې او ګناه کې ډوبي خو چې موږ غوندې سړی پې تېرېږي بس د بګانه لګولي پروا نه او یې خو ګناهګار ټیک دی خو که ته چېرته یو عالم وینې پارسا سړی وینې اول خو مه کوه دا کار که چېرته یو نیک دینداری سړی وي نو حیا وکړه په سیډ شه ولې په خپل ځان باندې ګواهان زیاتوي او بیا تا ته الله عقل درکړی خو نن معاشرې نه دا شیز هم ورک شولو یو وختو مونږ به د مړو دومره عزت کولو چې په کلي کې به مړی وشو نو چا به په یوه میاشت کلي کې واده نه کولو دقسې وکه نه و دا سپین ږیرو ته پته دی چا به په کلي کې یوه میاشت واده نه کولو مړی شوی دی اوس په ګاونډ کې مړی وشي دی خوا بس ډیجې راوړي او غږوي مړی به دوی شوی عزت ختم شو
عزت مونږ بل مسلمان ته ورکول پرېښو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم حجت الوداع په وخت باندې فرمایي اے ما صحابو چې دا کم خار کې مونږ ناس یو دا کم خار دی. صحابو ته خو پته چې مکه مکرمه دی، خو وایي نه کیدای شي محبوب نوم بدلوي. وی فرمل والله ورسول اعلم، الله والله رسول ته پته دی، موږ ته پته نشته چې دا کم خار دی چې کم خار کې مونږ ناس. څومره ادب څومره عزت. بیا فرمای اے ما صحابو تاسو نه تپوس کو دا میاشت کومه میاشت دی؟ هغوی ته پته چې ذی الحجه میاشت دی، د حج ورځ دی، 10 ذی الحجه دی. صحابه وای الله ورسول اعلم، قربان الله والله رسول ته پته دی. ولی کیدای شي الله محبوب د میاشت نوم بدلوي. بیا محبوب کریم فرمای اے ما صحابه نن ورځ د څه ورځ دی؟ داسې نه چې قربان ذی الحجه ورځ دی، 10 ذی الحجه دی، اخیرنۍ خطبه دی ستاسو دی، حج مو وکړلو. نه، صحابه وای الله ورسوله اعلم، الله والله رسول خپويږي، مونږ ته پته نشته. ولی کیدای شي الله محبوب د ورځې نوم بدلوي. دومره ادب او عزت. محبوب کریم فرمای ما دې په دې خار باندې قسم وي چې په کم خار کې مونږه ناست یو، ما دې په دې میاشت قسم وي چې کومه میاشت روانه دی، او فرمای ما دې په دې نن ورځ 10 ذی الحجه ورځ باندې قسم وي الله رب کریم حرام ګرځولې دی یو مسلمان باندې د بل مسلمان عزت خیال نه ساتل، د بل مسلمان جان او مال خیال نه ساتل، الله حرام ګرځولې دی به خیال ساتي. دومره محبوب تمهید څه دپاره وکړلو چې یو مسلمان بل مسلمان ته ریسپیکټ ورکي، عزت ورکي، ریسپیکټ یې وکړي، عزت یې وکړي. چې ته بل عزت ورکې الله به تا ته عزتونه درکړي. من خدمه خدمه، چا چې خدمت وکړو الله به هغه ته مقام ورکړي، خدمتونه به د هم کېږي. نو ما عزتمندو قدرمندو نن په معاشره کې زمونږ کې یوه دا بیماري هم پیدا شوې ده چې مونږ څه کوو د مشر او د کشر تمیز فرق مونږ پرېښو. د کور مشر بابا نه دی، سپین ږیری مور نه دی، ابی نه دی. د کور مشر څوک دی؟ د کور مشر هغه سړی دی چې 100 روپۍ ګټي، هغه د کور مشر دی. چې څوک ډېرې روپۍ ګټي هغه د کور مشر دی. او په ښځو کې د کور مشر څوک دی؟ هغه د کور مشر چې کومې خاوند ډېرې روپۍ راوړي. دی زمونږ مسلمانو عادتونه شول، دی زمونږ مسلمانو رسمونه شول. عزت چې یو انسان بل انسان لورکي، الله رب کریم دغه انسان ته په دواړو جهانو عزتونه ورکوي. ټایم مختصر دی، بیان ډیر زیات و. بهرحال الله رب کریم دی مونږ ته یو تر بله عزت کولو توفیق نصیب کی. آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه